تعلق ناجایز ده تقریبا وړه ځله شپږ ځله کېدلی دی د خواجه سرا ورته ماړه خو نو دا د دې ماړه خو دا کوم عمر نو بیا دې خپلو کې څه په پیسو وران شوي دي دې خو چې د پیسو خبره وه او هغه وایي چې نه هسې بس ما تنګوي او ما نه پرېږدي بس په دغه وجه باندې بیا د دې هغه تنازع راغلی ولې نه ویل غواړو بس نه دي ګرځي دې ټولو والدینو ته دا پیغام ورکوم چې دوی په خپلو بچو باندې نگراني ساتي د هغې باندې نظر ساتي ځکه چې نن سبا خو حالات داسې دي چې یو خو ډېر هغه د ایسو د نشې خبر راوتي ټول خلک د ایسو نشې کې بیا په ځان نه پوهېږي نو هغې نه بیا دا وکړه رونما شي نو زما دا خاص اجازه په خپلو بچو باندې کنټرول راولي او ګوري چې زما بچې کوم ځای ناست دی چېرته دی چا سره لاړو ولې په ټایم کور ته رانلو اکثر دا وقوع هم دغه نه جوړ شي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم د پیښور اشنغري پولیس سټیشن کې په 6 مې باندې یو څو ورځې وړاندې یا 8 ورځې وړاندې یو واقعه مخې ته راغله چې یو خواجه سرا شازیب نومیږي عرف کامرانې وی هغه چې سشپګوډ زوويشتو په زخمی حالاتو کې چې کم د هسپتال ته ورسېدو او دا غیر یا کمیونټي هم ډېر گزارش کولو د پولیس نه چې دغه ملزم تر زر چې کم دی گرفتار شي نو کې د پولیس بر وخت اکشن وشو هغه ملزم چې کم دی گرفتار هم شو کم هغه موقع نه کم پستول استعمال شو هغه هم برآمد شو یوسف صاحب کومې څه جوړې دي نور ته هغه خلو ډېر مننه چې تاسو وخت راکو دا راته چې دا وقوع څنګه مخې ته رااله په دې باندې د تفصیل کې خبرې وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا د 6 مې خبره ده تقریبا د منځنه مخکې سحر د منځون مخکې دغه سي اطلاع ملو شو چې په دې کچ مالک چې کوم دی یو خواجه سره پاتې کیږي بلکې دوه درې پاتې کیږي هغه 26 دی بیا زمونږ ډي اس پی سي مونږ فوري موقع ته لاړو نو هغه ځنه خو خیر داخل کو چې کوم دی چې هسپتال ته وړو خو مونږ چې برا په ثرد منزل کې د کمره و مونږ چې پاسو غوتو نو حالت مونږ ته خولونه ملو شو او بلډ زم پروت نو دا یقین شو چې وګړي دلته او خو شوی دا بیا مونږ لاړو فوري هسپتال ته خو دې بهوشه حالت کې وو نو بیا د والد صاحبانو هغه بیا د کمپلینټ کو چاو بالکل دا زما زوی دی شازیب نوم دی په کامرانې مشهور دی د خواجه سره دی او د یو مرګره دی چې دا عمر نوم دی نو دا دغه د وخت مرګره دی د څو پاتې کېدو نو دا هغه وشته دی بیا په دې کې چې کوم دی اف آی آر لا شو خدا ملزم چې کوم دی د موقع نه تختیدل او دا دغه چې کوم دا بهوشه حالت کې په هسپتال کې اډمیټ بیا په دغه خواجه سره دی د کمیونټي د غي بیا را ل افسرانو ته چې دا زموږ ملزم دی د موږ سزا ته شوی دی دا ارست کولې زموږ افسرانو ډي اس پی سی زموږ اس پی سی دا غي ته تسلی ورکړي چې ان شاء الله تعالی ډېر زر بچ کوم موږ د ملزم ارست خدا ملزم لک چالاک او بلکې دی فیملی خپل کور بند کړي او طالب والے وي او چته کې نامعلوم زیاته تلیو خو د افسرانو په وینا باندې د غي په انسټرکشن باندې موږ چې کوم دی پس خپل انفارمر لګولو او د انفارمر د وینا مطابق بیا د کور ته راغلی او پرونه نو بیا په موږ چاپه والا او هلته نه ارست کو د سره باقاعده موږ چې کوم دی هغه علام برآمد کړ کوم چې باندې وشتو پسټول دی 30 بور نو مو سره موږ برآمد د کیس موټیو سو دا دی پتی د خواجه سره ورته ماړه خو نه د دې ماړه خو دا کوم عمر نو بیا د خپلو کې څه په پیسو وران شوي دي د خو چې د پیسو خبره وه او هغه وایي چې نه هسې بس ما تنګوي او ما نه پرېږدي بس په دغه وجه باندې بیا د دې هغه تنازع راغلي او بیا خبره د خواجه سرا چې کوم زخمی شو د دې اف آی آر کې مدعیان څوک دي د والد صاحب پکې مدعي دی ځکه دی خو بېهوش و که نه د خو خبر نه شو دی خو تقریبا وړه ځله شپږ وړه ځله کېدلی
نو د والد صاحب کې چې کوم د موجود کوم شپږ وډه زو لګي دا وزم چې د دې کوم حالات یا خو به خرابې کنه زخمی شوی به زیاتی بالکل هغه تقریبا چې د وخت پورې هغه به وشو او بیا خو انویسټیګیشن زمونږ تاریخ خان کې کنه نو بیا هغه په تو هغه بیان بیا غستو بیا دا تقریبا د وخت په هسپتال کې او زخمی حالات کې تاسو له واپس راځم ادي ملزم سره خبرې کوم استانه مسله عمر د کوم ځای اوسیدونکو ګلابات ګلابات اوسیدونکو دا راته چې ستا کوم د خواجه سارا کمرانه او دا ستا مرګره او د باندې تا ولې داسې بغیر له چې تا د باندې دونه شپږ وډه زه وکي ویل کېږي دا چې دا معجزانه تور باندې بچ شو د چې اوس روزانه به جګړې کېدلې شرمول به کول او جی دا خیر لګي دا یو څو خبرو که صفه خبرو لګي تیزی خبرو که چې داخله کې واوري دا تاسو خپل کې تنازع ولې دومره رااله چې تاسو په دې باندې د شپږ وډه زه وکي سو روزونه هم دا دغه شروع هم سي جګړې شروع خبراتلو ما په علاقې ته او جی دا ستا مرګره او جی سګنی کم چې دغه تعلق ته دا جایز دی که ناجایز دی دې ته څنګه ګوري ناجایز تعلق ناجایز دی خلک دی ګوري سور لویل غواړي ولې نو ویل غواړي بس نه دی ګرځي دې ټیم کې لکه ډېر والدین به ګوري اوس کدا کیس 324 ته او که زماده پر 302 وي خو ستوري ده کنه که یو کس باندې ډز وشي هغه د چا بچي دی کغه خواجه سرا وي یا کار سي لکه د کمیونټي خو حصہ ده کنه لکه زمونږ په دې دغه د معاشره کې چې چوسه خواجه سرا اړو انسان نه بلل کېږي زه به دا وایم چې خلک یولي هغه دا سوچ چې بس سوکی نشتا به تاسو وله چې چا سوک ني زم چې داغي الله وینو دغه دا کم د محمد عمر دی د ام خزوان دی دغه د ملزم خزوان دی د چې کم ډزې کړې دي دا زم چې الله د موقع ورکه کسنګ چې هغه شپږ وډزې لګېدلې دي چې چوسه به هغه بچ شوی دی بالکل بس به دا وګڼم چې دا یو معجزه ده ځکه چې هغه 15 شپږ ډزې چې په کوم ځای لګېدلې دي نو بس الله بچ کول والے دی نه د خو په خپل دغه هغه وجلې دی بس د پلارم دا زمونږ نه دا تقاضي وي چې زما د زوی کوم ملزم دی چې دا زر ارست شي او ماته انصاف ملو شي لاس کې ډیر والدین به ابدا پروګرام ګوري زموږ مقصد هم دغه دی چې زموږ په معاشره کې کم دغه د بیګار دی نه د ملزم مونږ غواړو چې د عزت نفس مجروح شي غرض او مقصد دا دی چې په معاشره کې کم بیګار دی خلکو ته زموږ له طرفه د دغه کرایم سټوري س پیغام ورورسي کوز دا چې یوسف صاحب دی کنه د سرګرولو د نوز غاریږي یو وکوو شي بل وکوو شي نو زموږ د پروګرام هم دغه مقصد دی چې د دې هم حوصله افزایی وشي سټډي ډیوټیان دي بل د دې فورس یو ارګنایز فورس ته لا تعداد قربانیان دي نو مل چې لاست کې دغه دی والدینو د پر سب پیغام ورکول غواړي بالکل زه د ټولو والدینو ته دا پیغام ورکوم چې دی په خپل بچو باندې نگرانی ساتي دغه باندې نظر ساتي ځکه چې نن سبا خو حالات داسې دي چې یو خو ډېر هغه د ایسو نشي خبر راوتی ټول خلک د ایسو نشي کې بیا بزان نه پويږي نو هغه نه بیا دا وکړه رونما شي نو زما د خاص اجازه په خپل بچو باندې کنټرول راولي او ګوري چې زما بچي کم زی ناشته شرط دی چا سره لاړو ولی پټیم کوړ ترانلو اکثر د وکویم دغه نه جوړ شي چې د بچي پښپوش په باندې باري د تا پوس نه کوي چې ته چرته وي چا سره ناسوي کم زی کې د شپه تیر کا نو خاص کو زموږ د افسانم دا موږ انسټرکشن دی چې تاسو په جماعتونو کې موای په دې محفلونو کې هم د خلکو ته وایي چې په خپل بچو نظر ساتي او دا کنټرول کوي چې داسې وکوي نه رونما کیږي ډیره مننه عزتمندو دا ملزم محمد عمر یوسف صاحب تاسو ډیره زیاته مننه تاسو ټیم یو جهان مننه چې موږ له موکرا کې دغه سټوري کور کولو که زه دا وایم چې دغه دا کم دا ملزم دی یا دا مونږ څه به دا وایم چې مونږ دغه دا سټوري زما لپاره لږه ګرانه هم و چې کور کوله مې ځکه چې دا مونږ یو بل د 1319 کالونه پیژنو نو انسان چې سټوري جوړي نو بیا دغه شان سټوري انسان له ګرانه شي خو زه به دا وایم چې په صحافت کې زیرو ټولرنس پکار دی چې چرته څوک ظلم وکړي کم جابري کدا هغه مونږ مخنیوي نشو کولای کم از کم دغه مای کم استعمال له هغه مونږ کو نو دا د نن ورځې دغه خبرونه وا چې تاسو ته مونږ مخې ته راوسته چې هغه خواجه سره کومې سره چې ظلم وشي هغه دې دا نه فیل کی چې مونږ یوازې یو هغه سره دغه د فورس دغه د پولیس شانه بشانه ولاړ دي ډیره مننه سره یو جان مننه